بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب جل الله. دا اول نه دې پورې شروع شو نو دا مقدمه وا ادې په مقدمه کې به درې فصلونه ذکر کوم. نو په اولي فصل کې د علم النحو تعریف موضوع غرض ذکر کړل. په دویم کې کلمه تعریف د کلمې اقسام د کلمې په اقسام گوجه حصر او د کلمې اقسام تعریفات او د هر تعریف سره دغه علامات او وجه تسمیه چې اسم د اسم ولي وي فعل د فعل ولي وي حرف حرف ولي وي دا وشو. په دریم باب کې بیا کلام ذکر کو. کلام چې کلام څه ته وي چې په دې کې د کلمې بل ته نسبت شوی. اسناد څه ته وي چې د کلمې بل ته نسبت شوی خو نسبت تام وي. تام معنا دا چې مخاطب ته فائدې تام ورکړي یعنی بای باندې چپ کېدل صحیح وي. بیا کم یو سیس نسبت شوی ته مسند الیه د مسند وي چاته نسبت شوی نه ته مسند الیه وي چې مسند الیه وي. به جملې لپاره مسند او مسند الیه کېدل ضروری دي. اسم مسند او مسند الیه باندې واقع کېدل شي د دوه اسمونو جمله جوړېدل شي. دا شانتي د یو اسم او د یو فعل جمله جوړېدل شي چې اسم به مسند الیه جوړ شي او فعل به مسند جوړ شي او د دوه فعلونو نه د دوه حرفونو نه د دې جمله نه جوړيږي. پوه شئ به معنی بیا په اعتراض چې لکه ته چې د یوې سم د ارض نه جوړیږي یا زید او دا خو جوړه شوی دا نو یا زیدو کې ماما یا حرف ندا د قائم مقام د ادو یا رتلو فعل له و زمادي کتاب کې دا باب مقدمه چټوله ختم شوله کنه. نو بدی کې اوس تمرین لیکل لري. نو په تمرین کې سری لولنه تمرین دا لولنه داره او دا تاسو ته بیا په امتحان کې هم لکه وفاق امتحانیه زموږ د مدرسې امتحاني نو تاسو سوالات مالات هم د دین راتلی شي. لولنه عرف علم النحو اولا لول علم النحو تعریف بیان کا به غرض بیان کا. نو علم النحو تعریف سره وعلم باصول ادا دې سره کنه لکه څنګه چې تاسو په سکولونو په کتاب کې یو د کلاس کتاب یو هوم ورک هغه کې سره کار کوي کنه. نو اقدا لگا هغه کار به ته نه کول شي او د نحو علم النحو غرض وای بیان کا صيانه ذهن عن القطع اللفظي في كلام العرب. بیا دویم نمبر سوال وی عرف الكلمه وبين وجه انحصاره في الاقسام الثلاثه. وای د کلمې تعریف وکا او د کلمې درې قسمونو کې وجه حصر بیان کا. نو کلمې څه تعریف ته الکلمه لفظ وضع لمعنى او دا څو قسمونه دي درې کم دي اسم وفعل وحرف. بیا لانها اما الا تدل على معنى في نفسها او تدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه دغه جنن دا وجه حصر ده. بیا عرف الاسم والفعل ومثل لهما. د اسم او د فعل تعریف کو یو مثال ذکر کا. د اسم تعریف سره كلمه تدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه. او د فعل تعریفو كلمه تدل على معنى بیا وای واذكر علامات الاسم ومثل لكل واحد منها. دا اسم علامات بیان کا او د هر چنه دغه هم بیان کا. صور دوی د دې مثال به اذكر علامات الحرف دا حرف علامات عدد علامات الفعل علامات الفعل بیان کا مثل لكل واحد منهما. لما سمي الحرف حرفا حرف ته حرف ولي وای زګه چې دا په طرف کې واقع وي پس کې واقع وي طرف کې مطلب سره چې مقصود په ذات نه وي په کلمه کې یعنی مستند مسند له. بیا اذكر الفوائد الذي ذكر المصنف للحرف. وای مصنف چې د حرف څه فائدې ذکر کړی دي چې دا مستند مسند نه ذکر کیږي نه جوړیږي نو په کلمات کلام عربی کې د حرف راتلو څه فائدې دي رابه جوړای د دوی اسمونو د دوی اسم فعل. بیا وای کنه چې کم ټیک او غلط نشان به لګوا. وای الحرف كلمه تدل على معنى في نفسها. دا خبره غلطه ده که صحیح ده غلطه ده. بیا وای حرف څه ته وای لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال. دا صحیح ده که غلطه ده صحیح ده. بیا علامات الفعل ان يكون في اول الف لام. علامات الفعل دا دی چې په اول کې به الف لام راغلي غلط. دخول قد من علامات الفعل صحیح ده. دخول الجر من علامات الاسم صحیح ده.
اسم الاسم اسم څه ته وایي ما ليس فيه علامه الفعل والحرف چې فعل او د حرف علامه پکې نه نو دا صحیح دی کنه ولې اسم دي ته وایي اسم خپل علامه دي د فعل علامات پکې نه دي د حرف علامات پکې نه دي استخرج الاسماء والافعال والعروب من الايات والجمل التاليه ولان من الاياتون لكل دي جملې من لكل دي پدې کې اسم فعل حرف جدا کوي قل هو الله احد قل بکې سره فعل علامه امر ده هو اسم ده جو ضمیر ده او الله اسم ده علامه احد اسم ده علامه تنوین ده بګه بل جمله لیکل هل اتاك حديث الجنود هل فعل هل اتاك آیات راغله ده آیات راغله ده خبر اسم کم اسم ده اسم استفهام حرف استفهام نه هل حرف ده اتاك اتا فعل له اتا سره فعل له او علامه کا اسم دې جو ضمیر ده حديث الجنود حديثو اسم علامه مضاف ده الجنود اسم علامه الف لام براغله ده في لوح محفوظ في سره حرف ده لوح اسم ده علامه تنوین پکې باقی راغلی او بل موصوف ته محفوظ اسم ده علامه تنوین ده او بل سره صفت ته بل وای تبت يدا ابي لهب وتب تبت فعل علامه ضمیر مرفوع متصل له بګه او تای ساکنه باقی کړه يدا ابي يدا نه باسل کو يدا ابي لا سن دا ابو لهب يدا اسم علامه تسنیه ده او مضاف ده تسنیه ده وسره ابي لهب اسم ده علامه علم ده تنوین ده وتب واو حرف ده تب فعل علامه فعل مضارع بل المجالس بالامانه المجالس بالامانه المجالس اسم علامه بلو المجالس جمع بالامانه کې اسم فعل حرف کې با صرف با وای بالامانه کې با حرف ده علامه د اسم او د فعل علامه پکې الامانه اسم علامه الف لام ده بل حرف جر پر راغلی تنوین په اخر کې دغه جر په اخر کې الدعاء مخ العبادتي الدعاء اسم علامه او مخ العباده مخ العباده دعاء د عبادت مغز ده مخ دا اسم ده علامه مضاف ده العبادتي اسم علامه الف لام بلو جر په اخر کې ده او الدعاء مخ العباده کذا ټول وما الدعاء مخ العباده دا با کلمې کا کلام وي کلام سبي کلام وي بیا به کلام ته بلنم جمله وي د جملې دوه قسمونه دي اسمیه او فعلیه دا به صحیح اسمیه ولی اولې جز اسم ده او دی اولې جز تاسو وي مبتدا ورته وي مستند الیه ورته وي او څور ورته وي محکوم علیه ورته وي نو با الدعاء مخ العباده پدې کې به مبتدا شي او دا مخ العباده دا به صحیح خبر او خبر ته نور نمونه سوی مسند ورته وي محکومی خبر ته مسند ولي وي چې د دې په ذریعه سره هغه دې ته نسبت شوی د دې شي نسبت شوی او محکوم به ورته ولي وي وای ماذا تشتري من السوق تر بازار نزان لساغله ما څه له حرف ده ولي علامه د اسم فعل علامه بغیشتره ماذا جدا یو شی تشتري اسم فعل حرف فعل علامه مضارع او مضارع بلو ضمیر مرفوع متصل بغیره من السوق من حرف ده من د سره بار راځي د جر حرف جر ده ابتدا لپاره او د من حرف ولې ده د اسم او د فعل علامه بغیر نشته السوق اسم علامه ماذا تشتري من السوق ټوله جمله وایا ټوله جمله څه چره
ټوله جمله چې دا ټوله جمله اسمیه ده که فعلیه ده که څه شی ده فعلیه ولې ده په شروع کې فعل راغلی سره راغلی ته وایې چې هلکه په شروع کې ما دا راغلی نو ما دا خو حرف استفهام دی وروسته مونږ ګورو تشتري من سو قال سعید هذا صديقي هذا صديقي دا سعید وایي چې دا زما ملګری دی نو قال علامه فعل ماضی ده بلو ضمیر مرفوع دا خبره وره یاد وساتئ چې فعلی که نورې نښې او که نه خو ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخا وایي سعید اسم دی علامه بلو علم دی علم دی علم څه ته وایي چې یو خاص دی یا د یو خاص چیز نومي هذا صدیقي هذا اسم علامه اسم اشاره ده اسم غیر متمکن دی صدیقي صدیقي کی صدیق صرف صدیق صدیقی اسم علامه مضاف ته او صدیقی کی دایا یا سره اسم فعل حرف کې اسم او بیا علامه ضمیر ده وای وته چې ما خو د ضمیر پر دغه پنو کومه ضمیر نه ویلې نو لکه دا یو د اسم هغه غټه غټه علامې دي یو د اسم وړې وړې علامې دي دا په کتاب کې دا غټه غټه ذکر شي وړې وړې ما تاسو ویلو چې لکه معرفه نکره ضمائر او دغه شان دي مذکر او مؤنث او واحد او تثنیه جمع دا ټول چې نه دا دغه صحیح اسماء بیا وی اکل الولد الخبز مع الجبن اکل الولد الخبز اکل فعل علامه الولد اسم علامه الف لام الخبز اسم علامه مع حرف ته مع حرف ته مع مضاف ته اسم ده کم اسم ده اسماء ظروف کم اسم ده اسماء ظروف کے براش انشاءاللہ اسم غیر متمکن الجبن اسم اسم علامه بیا وای کنه و املا الفراغ بالكلمات المناسبه و ما ته د خانه پوریان لیکلي دي کنه خالد امر د پر خو دره نو هغه ډکا هغه علامات داش الا يصح الاخبار عنه ولا به لانی لیکلي فعل له حرف ده دا حرف علامه نه کنه نو په دې داش کې به ملګو علامه الحرف الا يصح الاخبار عنه ولا به بمعنى الاخبار بالفعل ان يكون داش كالخبر واذا اخبار بالفعل معنى دا چې دا به وي د خبر په شان دي محکوم علیه که محکوم به موضوع علم النحو دا علم النحو موضوع سره الاسم والفعل یا الكلمه والكلام بیا اتصال ضمائر البارزه المرفوعه من علامات الاسم یا فعل واذا ضمیر مرفوع متصل یو ځای کېدل دا اسم علامه ده فعل بیا الكلام لفظ تضمن داش بالاسناد كلمتين یا جملتين كلمتين يسمى الكلام داش مفردا یا جملة يسمى الكلام وهي كلمه ته ویلېږي مفرد ورته ویلېږي که جمله بلا بد للكلام داش ودا کلام لپاره دا ضروری دي مسند مسند ضروری دي که فعل فاعل ضروری دي یک شو ماشاءالله بیا ويميز الاسماء والافعال من كلمات التاليه مع ذكر علامتها ويتدرس وکنا چې اسم او فعل او حرف د یو بل جدا کا او علامات هم ذکر کړو په دې مکه خو د صرف چې اسم فعل حرف ته جدا کا کومه ورګه علامه ویلې دغه خبر او ذل کوي الليل اسم فعل حرف کوایا اسم علامه سره وایا الف لام قد افلح فعل علامه قد مشهور راغله شر البريه شر اسم ده علامه مضاف ده البريه اسم ده اخره کې جر راغله الف لام راغله سوف تعلمون فعل سره فعل علامه سوف لا تسبوا تاسو کنزل مکوي فعل علامه نهي دا بلو ضمیر مرفوع متصل بک راغله ناصيه اسم علامه ضربت فعل علامه الحبس اسم علامه مما اسم ولی حرف جر به شروع راغله او دا مين کوم یوازې وایو حرف ته علامه اسم او فعل علامه به نشته بلغوا فعل علامه یو امر ده او بلو ضمیر مرفوع متصل له
الګا دا زموږ د کتاب په فائدہ باندې پوښوي دا پدې کې دا مشق ده تمرین دی پکې کنه نو په تمرین کې دی کنه ګوره اصل کې صرف نه ونه نه دا وته ته حاله مضبوطی کې چکل ته اجرا پدې کې لګوس ګوره پدې کې دا سونه خبرې وشولې نو دا ټول خبرې تاسو کړې نه دي او لګا دا قدرتي خبره ده چې یو خبره دا از د کړي دا او ته دا هغه آوټپوټ معلوم شو انسان خوشحالي کې چې لکه دا وګوره مال غوډه شخص بغیر دې پدې کې وځ دا خبره ته په ولای کې مز د کړي ولګا تا به اجرا سي نه کړي نو تا ته دا ګران اختیاري او چې کله پدې کې اجرا وشي اجرا نور څه نه اجرا معنی د جاری کول یا دا کم سبق چې تا ویلې ده دا کم قاعده چې تا ویلې دا به بار بار وچلو بار بار وچلو نو پدې کې با فائدې ډېر زیاته کیږي فائدہ پدې کې ډېر زیاته کیږي اگر لکه پدې کې دا جملې لیکل دي دا هل اتاک حدیث الجنود کنه و دا جمله ټوله ځستان د پوس کوم چې لکه دا مفرد ده که مرکب ده ټوله جمله ده ما هل اتاک حدیث الجنود مفرد ده که مرکب ده مرکب ده ناوره مکنه مرکب ولې ده د دوو نه زیاتو کلمونه جوړ شي د دوو نه زیاتو کلمونه مرکب څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب مفید او مرکب غیر مفید مرکب دا هل اتاک حدیث الجنود مرکب مفید ده او که غیر مفید ده مرکب مفید ده مرکب مفید څه ته وایي چې فائدې چې پدې کې نه مرکب مفید څه ته وایي دا که د جمله کلام تعریف وکوي چې د یو سیس په بل د نسبت تام شوی نسبت تام څه نه پیژنم کنه فائدې تامه ورګي یعنی هغه پای باندې چپ کېدل صحیح نو هل اتاک حدیث الجنود پدې باندې چپ کېدل صحیح دي کنه دما هل اتاک حدیث الجنود د جمله شو کنه د دې نمونه سری د جملې نمونه سری مرکب تام مرکب اسنادی نه اوس دا چې په هر جمله کې یو مستند پکاروي بل بګ مستملی پکاروي دا دوه چې دي کنه دا خو لکه ضروری دي د دې نه علاوه نور زیاتې ګډي خبرې دي واښوي لکه اوس دلته ګوره په دې کې مسند څه ته وایي مسند تاسو وایي چې چا نسبت شوی او مستملی څه ته وایي اوس دا معنا ماته ته وکړه هل اتاک حدیث الجنود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک فرمای تا ته د لخر خبر راغله ده نو دلته کې د چا نسبت چاته شوی ده دراتلو خبر ورغله شوی کنه دراتلو نسبت شوی ده چاته لخر ته کنه یعنی تا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تا راغله ده سره ته راغله ده د لخر خبر نو په دې جمله کې اتاک حدیث الجنود په دې کې مسند مسلم کم دي اتا به سره مسند ده او حدیث الجنود په سره مسند له ده پوښوي به باندې لکه به باندې پوښوي واذكر في لوح محفوظ دا واذكر چې زم یوازې دا فی چې لري کم دي کنه نه فی سره حرف ده او لوح محفوظ زوما نو دا لوح محفوظ مفرد ده که مرکب ده مرکب ده ولی زګه دوه کلمونه جوړ ده مرکب مفید ده که غیر مفید ده غیر مفید ده وته لوح محفوظ ده لوح محفوظ سو پوښوي به باندې لوح تخته ته وای هغه تخته چې محفوظ کړی شوی ده جسو پوښوي نه دا مرکب غیر مفید ده بیا به ان شاء الله تاسو قسمونه لري وې دي چې مرکب غیر مفید په دوه قسم یو تقیدی یو غیر تقیدی چې یو بګی د بل لپاره قید وي هغه د مرکب تقیدی وي او چې یو بګی د بل لپاره قید نه ته سوی او مرکب تقیدی دویم تعریف دار چې او یو اولنې جزء عام وي اولنې جزء وي د جزء ثانی پر اتلو سره خاص شوی لکه د لوح تخطیط او عام تخطیط سپینه تخته توره تخته محفوظه تخته او غیر محفوظ تخته هر قسم خو چې تا محفوظ سره ولګاو نو دین هغه تخته مراد ده کم چې لکه حفاظت د اکل شوی دی یا لکه ته غلام نو غلام چې دا عام ټکی دی د زید غلام ته وای د سړي غلام ته وای د خځو غلام ته وای د عمر ته وای بکر ته وای د فاطمه غلام ته وای د عائشه ته وای او چې کله ما وی غلام زیدین نو د دویم جز پر اتلو سره لولنه جز خاص شو د مرکب تقیدی وای او مرکب غیر تقیدی ته وای چې دویم جز په اول د پاره قید نه یعنی جز اول جز ثانی جز اول د جز ثانی پر اتلو سره هم خاص شوی نه لکه احد عشره نو دوا الفاظ دي یو احد یو عشره ده احد یو ته وای او تاسو سره لسی و ذکر نو سم دا چې نه دا عام ده خاص شوی نه ده پوه شو مې باندې یو ولس سو سم په دې کې ابهام ده
نه مرکب تقییدی دوه قسمونه دي، یو مرکب اضافي دی، یو مرکب توصیفي، او د مرکب غیر تقییدی درې قسمونه دي، مرکب منصرف، مرکب مزجی بنایی او مرکب صوتی. دا ویل دي کنه. نو اوس دا لوح محفوظ دا اوس جمله ده، لوح محفوظ څنګه جمله ده را جمله ده کنه ده جمله ولې نه ده اوس پکې د یو بل د نسبت خوشاله ده دا لکه دوه جمله دوه ټکي نه جوړ دی خو لکه نسبت پکې د یو بل د نه شوی نسبت پکې د یو بل دا نه شوی نو چې نسبت نه شوی نو دا جمله نه ده پوه شئ باندې ها اوس زه وایم کنه چې دا مخ العباده الدعاء مخ العباده نو څه بدی کې دا مخ العباده دا مفرد دی که مرکب دی مرکب دی وای په جوړ وای کنه مرکب دی ولی مرکب دی دوه سرونه جوړ دی اوس دا مرکب دی دا مرکب مفید دی که غیر مفید دی غیر مفید دی ها اوس مرکب غیر مفید ولی دی چې فائدې تام نه ورګي چې کېدل به من صحیح نه دي لکه زما د عبادت مغز نو د عبادت مغز سو پته نه لګي پوه شئ اوس په دې کې مخ العبادت وګوره د یو څه نسبت بل ته شوی دی کنه شوی د مخ عبادت د مخ نسبت عبادت ته شوی دی کنه او تا وی چیرې د یو څه بل ته نسبت شو نه ایته به اسناد ویني ته به اسناد وېما دې ته به اسناد نه وېما د لګي نسبت شوی دی او ال ته په مستند کوم نسبت شوی دی او فرق پکې سره چې په دې مرکب اضافي کې په مرکب غیر مفید کې په دې کې هم د یو اسم نسبت بل ته شوی او نسبت تام نه وي نسبت او په دغه کې چې وي په مستند کې په مرکب تام کې په جمله کې نبای کې هم د یو بل ته نسبت شوی او نسبت څه وي تام وي پوه شو به دا په دې ډول کې فرق دی لکه تاویدی کنه چې اسناد موږ پرونو نسبت احد الکلمتین ها نسبت احد الكلمتين بالاسناد چې د یو کلمې بل ته نسبت کول نو دغه خبره خو په مضاف کې هم دا په مضاف مضاف الیه هم دغه خبره ده ځکه اضافت دی ته وي نسبت کول او دا چا چې تاسو په وړوکوالي باندې پروس کلمې دي چې د چا نسبت شوی ته مضاف وي او چاته چې نسبت شوی ته سوی نو دلکم نسبت ته اول دغه نسبت ته خدا په مرکب غیر مفید کې دی او هغه په مرکب هغه د مرکب مفید هغه نسبت چې یو بل ته وشي نه فائدې تامه ور کوي هم بای باندې چپ کېدل صحیح او په دې باندې چپ کېدل صحیح فائدې تامه نه ور کوي یلکه پوه شئ په دې باندې پوه شئ بیا دا مرکب غیر مفید دی دا که هر قسم دی مرکب غیر مفید دا همیشه لپاره د جملې جز جوړیږي جمله نه جوړیږي لکه مخ العباده دا به موږ مرکب اضافي دی خدا موږ د جملې جز جوړو لکه موږ د دې نمک الدعاء ولا کوله نو په ترکیب کې موږ سوچ الدعاء اوسې شره مبتدا ده او مخ العباده مضاف مضاف الیه مل کړه څه جوړ شو دا خبر جوړ شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه پوه شئ اسمیه ولیدا اولنه خبریه ولیدا چې خبر به ورکولېږي خبر به ورکولې ویم کې د رښتونه دروغجن ویلېږي لکه دا خبره اترې به یاد شي نو تاسو باندې د جمعې ورځ نیو غو به دا مشق ټول واړوي او د خپل سبق به واړوي د دې علاوه ځان له لس مثالونه د قران نه راوباسي د قران مجید نه لس مثالونه به سره راوباسي علاقه د فعل به راوباسي د اسم به راوباسي د حرف به راوباسي مطلب د اسانه خبره نه ماته ګوري الحمدلله رب العالمین نو الحمد اسم ده ځکه الف لام راغله لله اسم ده ځکه لام راغله رب العالمین کې رب اسم ده ځکه مضاف ده العالمین اسم ده ځکه چې جمع الف لام راغله الرحمن اسم ده وس د څه بلس پوره کې وس بل فعل بیا لس پوره کې چې لکه اوس ګوره الرحمن مالک یوم الدین کې نشته ایاک نعبد فعل ده ځکه چې بری کې ضمیر راغله نستعين فعل ده ځکه چې بری کې د ضمیر راغله واښوي اهدی فعل امر ده ځکه چې امر ده او بریږي دغه راغله ده انت ضمیر پکې راغله ده بیا انعمت فعل ده ولی فعل ده ځکه چې ضمیر پکې راغله ده سورہ فاتحه پتا سونه کوي نور ډېر شه قران د یو پاڼه پکې ماته پرې ده دغه ما وکړه او نور پکې ځان لوګي الګا بری پوښوي ها و بګي او جملې واسله شي کنه چې جملې اسمیه او جمله خبریه پنځه به جملې ولګي دا پنځه به جملې اسمیه پنځه به جمله فعلیه خدا کم زینا قران مجید نه لکه الحمدلله رب العالمین جمله اسمیه ده ایاک نعبد جمله فعلیه ده ایاک نستعين جمله فعلیه ده
ذلك الكتاب لا ريب فيه جمله اسميه ده پوښوي الګه پوښوي يؤمنون بالغيب جمله فعليه ده يقيمون الصلاه جمله فعليه ده يؤتون الزكاه جمله فعليه ده مما رزقناهم جمله فعليه ده ينفقون جمله فعليه ده اولئك على هدى جمله اسميه ده نه پوهیږي نو ما خبره ترو دا قرآن مجید ته راوړو کنه که هر صفه دې راوړو ولا ځان نه کوا خو چې د یو ملګری دې سینې وره دا به تاسو په کور کې لیکي نو تاسو د خیر سره ډیر شاله کانې کنه نو تاسو په کور کې لیکي نو د دې ډاکټر صاحب خو د فقیر الله په شان نشي کېده چې هغه دوم 50 نمبر صفه په قرآن مجید کې راوړو دوم چې 50 نمبر صفه په قرآن مجید کې راوړو دې څه ونه شي کېده کنه وې به باندې نو بدی کې به نقل روک تام بکو دا نقل حرام شي دي اګه تاسو په نقل باندې کوي کنه نو بروز کال هم تاسو ته استاد ویډیو کنه سکال واوري چې تاسو په نقل باندې کوي لس کاله تاسو مهنت وکړئ لس کاله تاسو نشئ روانې دي یو دا کم کس ورته قیدام ګناګار دی سوچ دې کې دام ګناګار دی ځکه چې دا کم کس دې کې کنه نو دې دا کس دې د کې لاپړه کوي چې هغه در تاسو خیم دمنه ته مهنت مکوه دې په کور کې مهنت نه کوي د واسم سبب د خپل ملګری نه ولي کمزا نو دسی ډېر یو بل سره دوکي کوي دا کم چې ورته کوي کنه دا غټ ګناګار دی دا څوک چې دی چې دا پته ولګي چې هغه مال سو کاپی نه راکړي ما مزه چانه لیکل نه شم او کوم نه کوم سبب مې ودرې پریدي مې بیانو نو بیا به کار شروع کی نو که تاسو خیر غلط لیکي زه تاسو صحیح نه واړم تاسو نه لیکل واړم که غلط یو که صحیح دا صحیح او دا غلط مزه چې کوم بیا چې صحیح یو که غلط دی په دې خبره باندې پوه شوي دا کار به تاسو وکړئ اسم فعل حرف الاسلس ولیکئ او پنځه به جمله اسمیه ولیکئ پنځه به جمله فعلیه ولیکئ او بیا به چې تاسو سبا راشئ کاپي بدل کړئ په دې ځایونو کې ماته کېږي تاسو خپل سبق اورئ ان شاء الله زه به کاپي ته لوګورم څه ته په دې خبره باندې پوه شوي ها په دې خبره باندې پوه شوي تاسو ها اوس یو ملګری د بل نه تاسو کوي لکه فقیر الله وای یاره د ما په ځین کار نه کوي ته ما د قرآن مجید کې وخایا نو دی وای چې په قرآن مجید کې لکه اوس ګوره دا واعلموا انما غنمتم راوړو نو واعلموا ګوره دا جمله فعلیه ده ها دغه شان دي غنمتم جمله فعلیه ده یا دا فعل دغه تنوین دا پکې راغله ضمیر پکې راغله ده پوه شئ یا بل سپاره چا راوړل قال الملأ الذين استكبروا نو دا جمله فعلیه ده پوه شئ به معنی یا دغه عامه سپاره راوړل است خپل سبق ده تاسو پرون مولای سبي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نو دا جمله فعلیه ده پوه شئ یا پدې کې وذوقوا کې سپل لکه عامه د سالون کې ستټول سبق حل کیږي په نازیات کې ستټول سبق حل کیږي او مهنت وسو کوي زبا کومه کوي بګا نه شابه زو وسواړو سبق